السلام علیکم ناظرین، زه یم انور زیب ستاسو په مخ کې یو نوی ویډیو سره د نوشهره کینټ نه. نن زه ستاسو په مخ کې یو داسې شاعري پیش کوم چې امید کوم چې ستاسو به خوښه شي. دا دی د محمد جان صاحب چې تخلص یې دی جهانګیر د کوړه خټک اوسېدونکی دی. زما یو ډېر خوږ ملګری د محمد کامران والد صاحب دی. هغه نوي شاعري کړې ده او ما یې چې تاسو پیش کړم او هغه چې کوم دی حکومت یو نوی کتاب هم چاپ کړی دی نو سرکاري طور باندې او هغې ته چې کوم دی یعنې د دې معاوضه هم میلاویږي ولې چې سرکاري طور باندې دی د ادبي شاعر ادبي د ادب چې کوم دی خدمت کوي. نو ما وی چېرې دی تاسو شاعري دی کړې چې تاسو سره پیش کړم او دی د خوشحال خان خټک چې کوم دی د ادبي د جرګې صدر هم دی نو ډېر ښه شاعري کوي. نو امید کوم چې تاسو به خوښه شي خوښه مو شي نو لایک ورته ضرور ورکړئ او زما یوټیوب چینل فخر نوخار هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره شیر کړئ او بیل آیکن پې پریس کړئ چې تاسو دغه شان انفارمیټیو ویډیوګان مخې ته راځي. اوس ورځو د محمد جان صاحب نوي شاعري ته. دا یو نظم ما لیکلی دی. ما خوشحال بابا په خوب کې ولیدو، ډېر خفه ښکارېدو، ډېر خفه و. ما سره یو څو خبرې وکړې چې هغه تاسو ته زه د نظم په شکل پیش کوم. نظم څه داسې دی. خوشحال بابا ما ته وویل من غیرته پښتو اغیار یوړه د دونه، من غیرته پښتو اغیار یوړه د دونه، ای بچې زه ګیله من یم پښتنو نه، راشه وګوره بچې زما مزاره، اوچتړو کې زه پروت یم خوار او زاره، زوړ ګمبد یې زما روان کړو په تلواره، نوی جوړ کړلو بغیر د دروازو نه، نوی جوړ کړلو بغیر د دروازو نه، ای بچې زه ګیله من یم پښتنو نه، ما د دی په سر ورنګ سره کړو جنګ، زه د دی سره ولاړم څنګ په څنګ، همیشه مې په دی کړی د ډېر ننګ، خپلو پرېښوم څه ګیله به کړم پردو نه، خپلو پرېښوم څه ګیله به کړم پردو نه، ای بچې زه ګیله من یم پښتنو نه. ما ورته وویل بابا خفه کېږه ما او دا جواب مې ورکړو لا تر اوسه اوتې نه دي د تیارو نه، لا تر اوسه اوتې نه دي د تیارو نه، ای بابا ګیله من نه شې پښتنو نه، تا پرېښی ورته علم د حکمت دی، هم د تورې د قلم هم د غیرت دی، هر یو شعر دې پیرلی دا جرت دی، چا فایده حاصله نه کړه ستا نغمو نه، چا فایده حاصله نه کړه ستا نغمو نه، ای بابا ګیله من نه شې پښتنو نه، نن اغیار قومونه ګرځي په اسمان کې، پښتون ځمکه باندې ګرځي په تاوان کې، بې لالچه نه نور څه نه ویني په ځان کې، ځکه خلاص نه شول تر اوسه دشمنو نه، ځکه خلاص نه شول تر اوسه دشمنو نه، ای بابا ګیله من نه شې پښتنو نه، ابدالي وښود حضور په پاني پته، غزنوي دشمن ته وښود طاقته،
ځان له جوړ کړو هندوستان کې شان شوکتو دی مخ اړی د اشرافو کارنامونه دی مخ اړی د اسلافو کارنامونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه اوسنو ظلمونه کومه د دا سواله اوسنو ظلمو ته کومه زه دا سواله داوده قوم دې بیدار کړي په کماله دی دې بچ کړي دشمنو د لوی جنجاله زه امید لرم د داسې شا ظلمونه زه امید لرم د داسې شا ظلمونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه محمد جان به رسومه ستا پیغامه د دنیا په هر یو ګوټو په هر یو ګامه په پښتو کې به کومه زه کلامه دا آواز مې د زړه د منارونه دا آواز مې د زړه د منارونه ای بابا ګیله من نشه پښتنو نه ډېره مننه شاهجي صاحب